دې آیاتونو کې الله د یو حرام کاروبار باره کې بیان کوي ته ربا ربا پښتو او اردو کې ورته موږ سود وایو الله دې لومړی آیات کې د سود والو سزا بیان الله فرمایي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هغه خلق چې هغوی سود خوري دوی به د قبرونو نه رافاسي مګر په داسې حالت کې به رافاسي څنګه چې هغه کس چې هغه باندې میرګي او شیطانان او پیریان راغلي او هغه لوغړېږي را لوغړېږي په خاورو او په ځمکه باندې کله یو ځای وغورځوي دا پیریان یو کله یې بل ځای وغورځوي میرګو چپه پرې راغلې ده کله یو طرف ته وغورځېږي او کله بل طرف ته وغورځېږي الله فرمایي داسې بدحالۍ کې به دی د قبر نه راوځي او د حشر هغه به داسې بد حال کې کېږي کم کس چې هغه سود خوري الله فرمایي دا په دې وجه چې دوی به دا خبره کوله چې انما البیع مثل الربا بېشکه دا تجارت او اخیستل خرڅول خو همداسې دي لکه سود واحل الله البيع وحرم الربا او الله تجارت اخیستل او خرڅول حلال کړي دي او سود حرام کړي دي یعنی دوی به دا یو خبره کوله چې یو کاروباري سړی یو دکاندار یو تاجر هغه خو یو څیز په 10 روپۍ واخلي او بیا یې په 11 روپۍ خرڅوي هغه هم دې کې ګټه او سود والا هغه یو سړي له 10 روپۍ ورکوي او بیا ورته وایي 11 او 12 به راکړي سل بنیادي خبره دا ده چې روپۍ په روپۍ باندې زیاتول دا سود او د سود بیاګانې ډېرې زیاتې دي د حدیثو کتابونو کې او د فقه کتابونو کې کتاب البیوع یعنې د اخیستلو او د خرڅولو د دې چې کوم باب دی او کتاب دی کې ډېرې بیاګانې داسې دي چې هغه حرامې دي هغه د سود دي او د هغې ذکر نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی ځکه عمر رضی الله تعالی عنه هغه به دا فرمایل چې زمونږ بازارونو کې د هغه څوک کاروبار نه کوي چې هغه ته د کاروبار علم نه ځکه ډېر سړي دی به وایي دا زه حلال کاروبار کوم جایز کاروبار کوم او دی به په خپل هم سود کې مبتلا او نور خلک به هم ځان سره سود کې مبتلا یو څو کلونه مخکې دا د مزاربې په نوم باندې یو کاروبار شروع شو او خلکو ته ویې ویلې 1 لک روپۍ راکړه او تا ته به د 1 لکو پسې 15,000 یا 10,000 روپۍ میلاوي او دینداره خلک ورپکې ملوث کړل عالمان مفتیان دا خلک ورپکې ملوث شو خلکو نه یې روپۍ واخیستې په کروړونو او په اربونو روپۍ او ویل موږ به کاروبار کوو کاروبار یې معلوم نه و چې څه کاروبار کوو او دې دپاره به حضراتو فتوې هم ورکولې ویل دا خو دا کار دی داسې جایز دی داسې جایز دی یعنې هغه بیا ونه کتلې که نه لارې مارې هغه ټولې روپۍ هغه ګیم چې چا جوړ کړی و دا څو هغوی لاړې تښتولې
او دلته چا زنانه و د غوږونو والی خرڅولی وي دا زما روپۍ هم پکې ورکړه او چا به ورله کورونه خرڅولی وي دا خو مزي وي ځکه د حرام څیز دپاره د حرام کاروبار دپاره او د حرامې ګټې دپاره دلیلونه جوړول نه دي سیده خبره کوم ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الحرام بین والحلال بین حرام هم ښکاره دي او حلال هم ښکاره دي هغه الله ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سود حواله سره دا فرمایي چې د سود څه د پاسه 10 ګناونه دي 10 ګناونه څه د پاسه ایسرها په دې ټولو کې آسانه ګناه د سود هغه دا ده ان یزني الرجل بامه چې یو سړی د خپلې مور سره بدکاري وکړي دا څومره سخته سزا ده یو حدیث کې راغلی چې لعن الله آکل الربا ومؤکلها الله لعنت دی الله د رحمت نه لرې دی هغه سړی چې هغه په خپله سود خوري یا دې د سود په بل باندې خوري او د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د سود په کاروبار کې او د سود په یو معامله کې دی ګواه جوړي چې زه یې ګواهي کوم یعنې ستا مې ولیکه د سودي کاروبار پایه کې ګواه پکار یو سړی پکې ګواه شو څومره چې دا د سود ورکوونکی ګناهګار دی او دا اخیستونکی ګناهګار دی دا څرنګه کې دا ګواهي کوونکی هم څرنګه ګناهګار وکاتبه کریم سلام فرمایلی لیکون کې چې کوم ولا لیکل کوي دیم د دغه سودخور ورته ګناهګار او هغه کس چې هغه ورله منځ کې خبره وکړله خبره ورله راسازه د سود د ورکوونکي او د اخیستونکي منځ کې خبره سازه دا همدغه رنګي سودخور دی څنګه چې دا سود ورکوونکی دی